الله الرحمن الرحیم. مختصر القدور سیزن 3 سبق نمبر 8. نن مصنف رحمه الله باب القسامه کې د قسامت ولا مسائل خیال غواړي. قسامه چې شتل شي دي زنه مصنف رحم الله همدا مسائل تست بالتفصیل وسخای. باب القسامه دا باب د بیان د قسامت کې. قسامت چې شتلی شي، قسامت معنا دا ده څه کله په یوې علاقې کې مړه وموندلی شي او په هغه ځای کې دا پاته نه وي چېرې چا قتل کړې ده، په هغه صورت کې بیا د کسانو نه 50 قسمونه اخیستلی شي. هغه دپاره مصنف رحم الله دې ځای کې باب ذکر کیا کې اوس ټول مسائل دی بالتفصیل تاسو ته ښایي. نو بیا به هغو کسانو نه 50 قسمونه اخیستلی شي چې کله قاتل معلوم نه وي. که بیا هغې علاقې کې کسانو باندې قسمونه پوره کېدونه نو بیا به داسې طریقه وکړي څه تکرار به راولي په قسم کې. باب القسامة وإذا وجد القتيل في محلة سکل په یو محلې کې قتیل او کس وموندلی شي، دا پاتې نه وي چې چا قتل کړی ده، نو په داسې صورت کې د دپاره مسله دا ده چې لا يعلم من قتله استحلف 50 رجلا. دا غیله کې ولا 50 کسانو نه به قسم واخیستلی شي. کسان به قسمونه چې کوي منهم يتخير الولي، ولی به تینا کسان اختیاری چیرې تاسو به قسمونه خورئ مونږ ته. هغو به داسې دی چې بالله ما قتلناه، چې نه خو مونږه قتل کړی دی، ولا علمنا له قاتلا، او نه د دې قاتل نه مونږ معلوم یو. فاذا حلفو چې کله داسې ته قسم وخوري قضی یا قضا علی اهل المحلة بالدیة، محلی ولا چې کوم کسان یې د کلي ولا یا د غذای ولا نو هغو باندې به د دیت فیصله وشي چې دیت به تاسو اوس ورکوئ. ولا یستحلف الولی، ولی نه به قسم نشي اخیستلی زموږ مذهب مطابق، ځکه چې بینا په مدعي باندې او یمین په منکر باندې وي. ولا یضع علیه بالجنایه، نه د جنایت په هغه خلاف فیصله کولی شي. وین حلف، اگر چې قسم وخوري. وان ابا واحد منهم، که 50 کسانو کې یو کس انکار کوي چې زه خو قسم نه خورم، نو حبس ابوره پرې بند وساتلی شي حتی یخلف، یا دې قسم وخوري یا دې شي داسې بند واوسېږي. وان لم یکمل اهل المحلة، که د محلي کسان نه پوره کېږي، کررت الایمان علیهم، قسمونه دې په مقرر کړل شي حتی یتم 50 یمینه، یا یتم 50 یمینه 50 قسمه پوره کړي. ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد، په دې قسامت کې مشوم نه، د لیوني نه، ښځې نه او د غلام نه به نشي خیستلی، ځکه چې دا اهل نصرت کې نشي شمارلی. مخته مسله خین وجد میتون که یو ځای کې یو کس وموندلی شو چې مړو، ولا اثر به، څه اثر مصر د زخم پې نشته، فلا قسامت ولا دیت، په داسې شکل کې صورت کې نه به قسامت کولی شي نه به دغې خلکو نه دیت خیستلی شي. کېدای شي په خپل مرګ باندې مړ شوی او په بلې طریقې باندې مړ شوی. وکذلک اندشه تاغه صورت کې قسامه باندې ان کان دم یسیل من انفی، که د پوزې نه وینه تله او دبره یا ورسته سینه او فمې د خولې نه، ځکه چې دغو ځایونو نه کله کله وینه څه شي اسې څه په واجب باندې تللی شي، مخارق دي ده. فإن کان یخرج من عینه، که د سترګو نه وینه روانه، او زنیه د غوږونو نه، په وقتینو بیا خو ظاهر د چا قتل کړی دی، دو ځینو په خپله نه وځي. واذا وجد القتیل على دابة یسوق رجل، که یو کس په ځان سره سورلی باندې یو مړ کس روان کړو، مخته روانو سورلی نه د وروسته نه، نو وروسته چې تفتیش وشو هغه نه پیدو چې مخ دلته کې وموندلو قتلو، نو فدیة علی عاقلة دون اهل المحله، محلي ولا اوس نشي غوښتلی، دغې سړي ولا چې کومه عاقله دي که نه د دې نه به اوس د دو عاقلې نه به دا دیت خیستلی شي، داسې لکه دې په کور کې وموندلی شي.
وان وجد القتیل فی دار انسان که د یې چا په کور کې مړه ومندلی شو فالقسامة علیه والدیة علی عاقله د قسمه د باندې راځي او دیت بیا عاقله باندې راځي. ولیدخل السکان فی القسامة مع الملاک عند ابي حنیفة رحمه الله وهي على اهل الخطة دون المشتریین. بله مسله دا ده چې یو ځای کې رهایشي خلک دي اوسېږي سکان ساکن جمع ده قسامې کې مالکینو سره به نه داخلېږي لکه د یو ځای ولا مالکین وي که نه مالک وي نو امام صاحب په نسب باندې هغو به دو سره نشي شمارلی. ولو بقي منهم واحد اگر چې پکې یو کاچی شي پاتې شي یا نه پاتې شو مثال انده شي ته مشتریان دی یو ځای خاص د هغه باندې به نه راځي قسم. مخکې وین وجد القتیل فی سفینة کبه کشتی کې یو کس وموندلی شو مړو فالقسمة علی من کان فیها من الرکاب والملاحین چې کې کوم ملاح دي کشتی چلونکي او کم پسنجر دي سوار خلک سورلی ولا هغو باندې به دا قسم راځي. وین وجد فی مسجد محلة که د محلې ولا په جامات کې وموندلی شو فالقسامة علی اهلها بیا به قسامت د محلې ولا کسانو باندې راځي. ونوجد فی الجامع که جامع مسجد کې و شارع العظم یا شاهراه کې وي عام چې کم سړک وي مین روډ فلا قسمت دی کې قسمت نشه ځکه دلته دال شه تلل او رتلل کلاوي منه نه وي. ودیت علی بیت المال بیت المال نه به د صورت کې لنډولی شي. وین وجد فی بریة که وچې صحرا کې ځنګل کې دشته کې یو کس وموندلی شو لیس بقرب عماره هلته کې ابدی نه وه فهو هدر داسې کس بیا هدر ده هېڅ تاوان یې نشته. وین وجد بین قریتین که دو کلو منځ کې قاتل مقتول وموندلی شو کان علی اقربهما په نږدې کم کلی که نه ما باندې د قسمونه وغیره راځي. وین وجد فی وسط الفرات که د فرات نهر یا بل داسې غټ نهر ځای کې وموندلی شو کس یمر بیا الماء اوبه په تېرېدې وړه هلته پروت په و هدرن دی وله وینه هدر شوله ختم شوله تاوان یې نشته رایګاه شوله. وین کان محتبسا بالشاتوی که بیا کنارې پرې پروت ولته کې فهو علی اقرب القرى من ذلک المکان ناغې نهر د کوم نږدې کلی علاقه یې مغو خلکو باندې قسامت به راځي قسمونه بخوري. وین ادعى الولي القتل على واحد من اهل المحله بعینه که ولی ده هغه په محلې کې یو معین سړي باندې دعوا که چې دغه سړي به قتل کړی لم تسقط القسامة عنهم نه هغوی نه دا قسامه چې ده نه ساکت کېږي قسمونه به پرې راځي. ځکه څه قاصد قاتل دی هغو کسانو نه ده خو صرف معین کولی نه وي که نه معین شوی نه وي. وین ادعى على واحد من غیرهم که بیا بل چا باندې یو دعوا که د محلې نه علاوه بل یو کسو سقطت عنهم بیا محلې ولا باندې کم ځای ولا باندې وي هغو باندې بیا قسمه نشته دی. واذا قال المستحلف که د قسم رخصتونکي چې چا باندې قسم وریښي چې تاسو ماته قسمونه خورئ هغه ووایي چې قتلو فلانون چې دا خو پلاني سړي قتل کړی ده مثلا وی استخلف بالله ناغې سړي نه بیا قسم واخیستل شي چې تا نه خو دې وایي دي قتل کړی ده راځه قسم ووایه داسې ووایه چې ما قتلت ولا علمت له قاتلا نه ما قتل کړی دی نه د قاتل نه معلوم یم. یا د کوم سړی قسم خلی دي ته ویل چې ته داسې قسم وکړه چې ما قتلت نه خو ما قتل کړی ده ولا علمت له قاتلا غیر فلان دي نه سوی بل شاکار نه ده دي قتل کړی ده. وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله که د محلې ولا دوه کسانو ګویي ورکه په بل چا باندې چې دا پلاني سړي قتل کړی ده لم تقبل شهادتهما دی خو ګویي نشي قبلولی صاحبین یې چې قبلولی شي خو ځنه علما یې چې نه نشي قبلولی ځکه د چې کې په بل چا باندې خپل قصور او راړول غواړي دې دپاره ډېره خبره پکار ده چې د شي ته خبره ثابته کړي چې هغو قتل کړی دی یا بل چا.